آذربایجان باکو د سمندر کناره ده. دا وینې دا د ښایسته بلډینګان دي. دا وینې دا ښایسته منظر دی، ډېر ښه خوند کوي. یخ دی، موسم یخ دی، سړی یخ کېږي. دلته چې اوس لمر ولی ډېر ښه خوند یې کوي. پاکستان کې 40 سنټیګریډ او جمال صاحب مصروفه دی، تویدي صاحب خپل هم مصروفه دی. دا وینئ دا ډېر ښایسته خوند کوي. دا وینئ دا هوټل دی، زما خیال هوټل دی، سمندر کناره دی. دا دفترونه دي. دا وینئ موږ دا ناست دا سمندر دی، توضیح راکش کړم. دا وینئ سمندر اوبه دي. صاحب دا وخت په باکو کې راوتلې د پاکستان څخه 3 ملکو ټور دې مو لګاوی، هلته 40 سنټیګریډه ګرمي. دا وخت باکو کې وریا زوم د عوام چې لیر څنګه موسم یې دی؟ موسم یې دی پرون ما یخ وو، ستا هم یخ وو. وکه او ما درته ویل مال درځئ چې زه هوټل ته ځان رسول ما یخ کېږي. په یاد دې دی ماښام چې دی کړکۍ خلاصه وه ما بنده کړه، یخ ولو یخ وو. دلته چې دی زموږ ولا یخ کېږي. دا اوس لمر ته ولاړ د لمر راښکاره سي دونې خوند کوي. لکه په ژمي کې چې لمر دونې خوندور. نو هلته دلته خو صحیح سو ازبکستان او تاجکستان کې څنګه موسمان وه؟ تاجکستان کې څه ګرمي وله، په ازبکستان کې ګرمي وله، تاجکستان کې بیا موسم سم و. یا ازبکستان کې موسم سم ولو، تاجکستان دوشنبه کې څه ګرمي و، باران چې مخصن اوس بیا برته سم سلو. نو دا ملکونه ډېر ښه موسمان نه لري. دا بس دا خو هر موسم چې دی دا د ملک چې دی دا الله ورکړی دی، پر کومه خطه پروت دی هغه موسم د ده دی. و دا الهي تقسیمونه دي، دا قومونو ته دی موسم ورکړی، نور قومونو ته بل رقم موسم ورکړی دی. پنجاب ته بیا سور ور ورکړی دی. هغه ګزه ګزاره نه کوي. عرب خو دې په ور پراته. او دغه موږ تی سر څونه وګرځېدلو د دې علاقو خلک ښایسته هم دي. دا څه وجه ده؟ دی هغه علاقې چې هغه یخې دي، ټنډوالی لري. د یخو علاقو خلک چې دي هغه تک سري، ویښتان هم سري، په بدن باندې هم ښه فټ وي. او د ګرمۍ خلک چې دي د ګرمو علاقه اوس عرب نه دي، اکثریت یې تور دي، ابشیان دي. د پنجاب خلک تور دي، تور دي له رنګه. د هندوستان خلک تور دي. د ګرمو علاقو خلک چې دي هغه اکثریت تور وي، له رنګه تور وي. د یخو علاقو چې ډېر یخ وي لکه روس، لکه لندن، لکه امریکا، هغه بیا بیخي ډېر یخ دي. هلته بیا د خلکو ویښتان هم سپین وي، یعنی مطلب د سري ویښتان وي، سپین بخونده ویښتان وي، سترګې شنې، بدن یې تک سپین لکه وینې چې راوځي. وینه نه دی چې په ټول عمر په درخته کې ژوند کوي یا په دیواله کې د خټو چې راوځي. دغه 3 ملکو ټور موږ ولګوی. د کومې علاقې انسانان ډېر ښایسته دي؟ اوله چې دی د تاجکستان انسانان هم ډېر ښایسته وو. تاجکستان نه دی، ازبکستان دی جمال صاحب. تاشکند د تاشکند خو بیخي ډېر ښایسته وو. د تاجکستان هم ښایسته وو. او د دغه وطن انسانان هم ډېر ښایسته دي، لکه شاپیري دا رقم شاپیریان داسې خلک. زموږ د علاقې خلک د دې په نسبت څنګه دي؟ زموږ د علاقې په خلکو ښایست نه معلومېږي. ولې وجب؟ خدای دی ځوان چې دی ځوان نه معلومېږي. ګوره ځوان چې دی هغه لونګۍ خولۍ پښتانه کلتور کلچر یې د یو اویا کلن سپین ږیري او د ځوان فرق نه کېږي. اویا کلن سپین ږیري هم ژېړه توره کړې وي، دا دوې سترګې معلومېږي. او موږ جمال صاحب د خوراک سره احتیاط هم نه کوو. دا واجب کې دا خلک د خوراک ډېر خیال ساتي. دلته هسپتالونه نشته، بالکل دلته ډاکټران نشته، میډیکل نشته. زموږ په وطن کې په هر سړی وایي چې زما زوی ډاکټر سي، زما زوی ډاکټر سي، زما زوی ډاکټر سي. هر کور په هر کلي کې ډاکټران، وطن ښار له ډاکټرانو ډک دی. زموږ په کوټه کې 4 اتیا هسپتالونه دي پرایویټ. نو دا هسپتالونه خو چې دی په مریضانو چلیږي، چې مریضان نه وي د هسپتالونو خو بندېږي. 2 نمبر دوایي په باعث بیا یې اجلم بیا. اوس دی چې دا هسپتالونه په مریضانو چلیږي، ډاکټر و مریض ته لاره نه ورښیي. ډاکټر که دا وایي چې مالګه مه خوره، هر سهار شلومبې خوره، هر سهار چې دی ورور شیدې خوره، غوړي چې خورې د کوچي خوره، غوایي وساتې. هر سړی د په کور کې یوه دوې غوایي وساتې، بس مرض د کوره ورکېږي. دوی هغه نه ورته وایي پیپسي څښي، ریډ بول څښي، 50,000 کیسې کوي، مالګې خوري، غوړي خوري، لم خوري، پرهیز نه ورکوي. ډاکټران وایي دا دی دا مریضان لکه د ډاکټرانو باغ چې لکه د سرو زرو کان چې اوس په باغ کې چې 15,000 ونې د سیبانو وي، که 15 ونې کمې شي، 15,000 ونې چې شي، نو چې یو ډاکټر ته 100 مریضان ورسي یوه ورځ، دی د سره ولاړ سي ماښام 2 رکعته نفل وکړي الله ته، وایي الله پاکه سبا یې 200 کې
نه خدای مریضان غواړي. نو زموږ ډاکټران چې دي هغه انصاف نه کوي، هغه مریضانو ته پرهیز نه ورښيي، په پرهیز علاج نه کوي، په ډېرو زورورو دواو علاج کوي. هره نقصه 1500 2000 ده او غیر ضروري ده. تاوانونه یې څه ګټې نشته. بالکل مننه کوم جمال صاحب.